ته کو دې ته نه دي شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا سورة نساء مدنی صورت 92 رستو د صورت ممتحنینا ربط د دې صورت د ماقبل سره په یوسو وجوه باندې ده مخکې صورت فاتحه کې د دریو ډلو تذکره وا منعم علیہم مغضوب علیہم او ضالین نو صورت بقره کې زیات خطاب د مغضوب علیہم سره چې هغه یهودیانو صورت آل عمران کې عمومی خطاب د ضالینو سره چې هغه نصاراو او په دې صورت کې خطاب به د منعم علیہم سره چې هغه مؤمنان دي مخکې صورت کې تزیین د آخرت د امور وو نو دلته کې تزیین د دنیوي امور پیش کړي دارنګه مخکې صورت کې اختتام په تقوا سره نو دې صورت کې شروع کیږي په تقوا سره مخکې صورت کې اصلاح د عقیده وشوه نو دې صورت کې اصلاح د معاشرې به ذکر کوي امور منتظمه دعوه د صورت به بیان د هغه امورو چې د هغې سره اصلاح د معاشرې راځي یا دا وایا چې قوانین د امن او دفع د ظلم هغه امور او هغه قوانین به پیش کوي خلاصه د صورت درې حصے دي اوله حصہ به 57 آیات پورې دویمه حصہ به بیا د 135 آیات پورې او دریمه حصہ هغه به اخره پورې اوله حصہ چې هغه 57 آیاتونو کې ده پای کې 14 احکام به ذکر کړي بین الرعیت یعنی اصلاح د معاشره به کوي اولنې قانون به ذکر کړي اولنې حکم حفاظت د یتیمانانو د مال دویم آیات کی به ذکر کړي وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب دویم
ورپسې آیت کې وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کی ذکر کوي با حفاظت د نفوسو د یتیمانانو، یعنی انصاف په نکاح د یتیمو جنکو سره په نکاح کې انصاف کوي. دریم به ذکر کوي ورپسې آیت کې وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اعطاء المهور، مہرونه زنانو ته حواله کوي، زنانو لور کوي. سلورم حکم به ذکر کوي ورپسې آیت کې وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، د بیوقوفان دي، ساده خلق دي داغي یا واړه دي داغي د مالونو حفاظت. پنځم حکم به ذکر کوي ورپسې آیت کې للرجال نصیب مما ترک الوالدان، حقدار له داغي حق ورکول. بیا شپږم حکم به تقسیم د میراث، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 11 آیات نه شروع کیږي. الله چې کوم مقرر کړي په هغه طریقې باندې تاسو میراث تقسیم کړي. وم برازی واللاتی یاتین الفاحشة سرا صد باب الفحشاء، یعنی د نفسونو پاکواله، فحش د خلکو نه ختم کړي، داغه حکمونه او داغه طریقه به ذکر کړي. اتم خزه په میراث کې ماخلی. 19 آیات کې به ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. بیا نهم حکم د مشرانو ادب کوي، بیا ادبی مکوي. نهی بی د منکوحاتو د آباؤنا. 20 آیات کې بدا ذکر کوي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. لسم حکم به ذکر کوي نهی د محرماتنا، ورپسې آیات کې 30 کې حرمت علیکم امهاتکم. بیا 11 حکم برازی لګرستو 11 کې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یو بل مالونه په حرام طریقې په غلط طریقې باندې مخورئ. 12 حکم برازی 22 کې نهی بی د زیاتینا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا للنساء نصیب مما اکتسبنا. 14 حکم بی ایفاء عهد، لوز دی کړل نه لوز پورا کوا. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون سره به پیش کی 23 کې. 14 کې با 14 حکم ذکر کوي امیر البیت، هغه به سړی الرجال قوامون علی النساء سره به دا پیش کوي، د کور مشر دا به سړی. بیا 15 حکم به ذکر کوي 15 کې وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. د ښځې خاوند په منځ کې روغه صلح مصالحت کول. 14 حکم به د توحید، ورپسې آیت کې 15 کې وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دا به پیش کړي. بیا دویمه حصہ هغه به راځي د 57 آیت نرستو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. 58 نمبر آیت بئی په دې زینبا ذکر کوي نه احکام دراعی او درعیت په مابین کې، یعنی امور منتظمه دراعی او درعیت په منځ کې بادشاہ دی او داغه رعیت دی. دیتا سیاست مدن وتوی امور منتظمه د سیاست مدن د رعی او د رعیت په مابین کې.
ناولنے حکم بئی ان تعد الامانات الی اهلها امانت چې حواله کوي نو داغي چې کم اهل له نو هغه ته حواله کوي، کم چې نا اهل دي نو هغې له امانت مو ورکوي. ورپسې دویم حکم به ذکر کوي اطاعت د امیر، لیکن شرط پکې دا دی چې هغه صالح اعلی مشر دی، بادشاہ دی، امیر دی، که هغه غلط حکم کوي نو د هغه به نه مني، حکم د هغه د شریعت مطابق نو مني به. دریم حکم به ذکر کوي یو اویا کې مسله د جهاد د قتال. یا ایها الذین آمنو سرا خذو حذرکم 71 نمبر آیات بئی. ځان سره خپل اسلحه دا واخلئ. مسله د قتال فی سبیل الله. سلورم حکم هغه به راځي 92 کې احتیاط فی القتل. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. دا یې اوږد تفصیل له هغه به کوي. پنځم اصلاح د نیت. سلور نوی کے برازی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. شپږم حکم برازی ونوی کے ہجرت د الله پلار کی. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم سرابہ پیش کی. وم حکم بئی یوسل یو کے دمانزہ مسئلہ پیش کے قصر فی الصلاة. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اتم حکم بیا پیش کے یوسل پنزہ کی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ سره پیش کی با. کله چې ملک فتح شي نو قانون به قرآنی. او نهم حکم به بیا پیش کی یوسل ویشتم کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. مخکې چې کمې مسئلې بیان کړوې په هغې باندې تنویر وي، په هغې باندې رڼا باچوي. بیا دریمه حصه وي یوسل 15 نه رستو په دې کې بیان وي د فرقو ثلاثو. مخکې باندې تنویر وي، د مخکې چې کم مسئلې ذکر کړلې د هغې سب بعضې رڼایي به په هغې باندې مچوي. درې قسمه خلق دي، مومنان دي، منافقان دي، اهل کتاب دي. نو دا یې درې واړو تذکره به کوي. منافقان دي، د منافقانو بد خصلتونه پیش کوي. تقریبا راځي به 14 بد خصلتونه. اهل کتاب دي، د هغې بد صفتونه قباحتونه پیش کوي 18. او بیا بیان د مقاصد و ارباع و عالیو هغه پیش کوي چې هغه ایمان توحید دے، ایمان بالیوم الاخر دے، صداقت د رسول او صداقت د کتاب دے. دا به بار بار پکې راځي. دا به د دې صورت د صورت نساء ټوله خلاصه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم سرا صورت شروع کرلے سلورم نمبر صورت تے ترتیب مصحافی کے. دغه سے قرآن کریم چی نیم کے در نیمی نرستو
صورت کہف نرستو چې ګورې سلورم صورت راځي صورت حج هغه هم شروع کوي په دې سره یا ایها الناس اتقوا ربکم سره هغه هم شروع کوي په دې اولنی کې یا ایها الناس اتقوا ربکم سره شروع کوي په دې کې تذکرہ د دنیا کوي ابتدا کوي ابتدا او ورپسې چې الته کې وي نو کې انتها به ذکر کوي دویمه دا ده دا صورت رد ده صورت نساء نومې ده نو رد ده په ظلم په نساء باندې خلق لګیا دي په زنانو باندې ظلمونه کوي ظلمونه په زنانو باندې مختلف قسمونه دي څوک لګیا دي بے پرده ګرځي دغسې نو دا هم ظلم ده بعضی خلق دی زنانو له حصه نه ورکوي نو دا هم ظلم ده بعضی خلق دی هغه اشتراکیت والدي هغه وایي زن زر زمین دا دي د چا نه دا ټول ظلمونه دي مقصد د صورت نساء دفع د ظلم دا د ښځو نه او اتحاد او نظم راوستلی په خلقو کې د بادشاہی او که رعیتی او که رعیت په مابین کی یو دور داسې و مخکې څه تذکره شوې وه په ایران کې مزدک راغلی و هغه دا فلسفه پیش کړ وه چې په دنیا کې چې څومره جګړې دي نو دا د ښځې د وجې نه دي د مال د وجې نه دي نو د دې وجې نه دا درې څیزونه دي زن زر زمین دا دی د چانۍ کله چې دې خبره باندې عمل شروع شو د چا کم ځای باندې لاس رسېدو هغې رااغسته هغې که ښځه باندې لاس به کېښودو نو د هغه وه په یو وخت کې مال باندې لاس کېښودو نو په هغه وخت کې د هغه و نو کله چې د چا څه شی وونه نو هر یو سړي خپل خپل کارونه پرېښودو زمیندار زمینداري پرېښوده دکاندار دکانداري پرېښوده یو بل هنر والا هغه خپل هنر پرېښودو خپل کار یې پرېښودو نو کله چې کار یې پرېښودو نو په ملک کې قحط شروع شو په ملک کې مال کم شو مینه محبت ختم شو نو نور پسې راغله نو هغې دغه فلسفه د هغې پیل کړه دغسې وخت په وخت باندې حالات راغلي او خلک راغلي او مسلې دغه خپل څه نظامونه پیش کړلي چا یو نظام پیش کړلی او چا بل د هغه ټولو په خلاف کې د هغه ټولو په رد کې د ټولو نه بهترین نظام هغه نظام د اسلام او نظام د شریعت دی چې هغه دا وایي چې پردی شی اپردی دی ستا چې څه دی نو په هغې کې بیا حقونه دي زکات حق پکې دی د عشر حق پکې دی وللسائل والمحروم حق پکې دی نو کله چې دای نو په ملک کې به امن و امانی هر سړی به په امنی هر سړی به په ابورۍ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په زنانو باندې ظلمونه مه کوئ او زه راغلم حبب الی من دنیاکم النساء والطیب ما ته دا خبره په دنیا کې ښایسته کړی شوې ده دې سره زما مینه ده چې زه د مظلوم امداد وکم د مظلوم حق دې مظلوم لور کم د مظلوم حق دې زه بیان کم نو په دې کې د مظلومانو حق بیانولی کېږي او هغې له حق ورکولی کېږي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده اے خلکو ویریږئ د خپل رب نه هغه ذات چې پیدا کړي تاسو من نفس واحده د یو نفس نه یا د یو جنس نه جنس یو دی
بنی نوع انسان آدم علیہ السلام دے، حوا دا داغن نسل چلیدل لے، او یا یو نفسی نو آدم علیہ السلام دے، نو دا آدم علیہ السلام نا دا بی بی پیدا دا بیا، نو دغه بیا خبره رسیدل لا خلق من نفس واحدتن پیدا کړی تاسو د یو جنس نه یا د یو نفس نه، وخلق منها زوجها پیدا کړل د دې جنس نه د دې نفس نه بیبي د جوړه د وبس منهما رجالا کثیرا ونساء او خورا کړل د دې دوړ نه نارینه ډېر او زنانه ډېرې واتقوا الله د الله نه ویریږئ الذي تسالون به هغه ذات چې تاسو سوال نه کوئ د یو بل نه نو د هغه په ذریعې کوئ د هغه په نوم یې کوئ والارحام او یریږئ د خپل ولي د کټ کولو نه ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې په تاسو باندې نیک حبان ساتونکی محافظ واتقوا الله د الله نه ویریږئ مسله د توحید تساءلون به یو مطلب دا چې تاسو سوال کوئ نو د الله نه کوئ هر وخت کې چې سره خبره کوي نو یا الله خیر یا الله مدد وي یا تاسو چې سوال نه کوئ د یو بل نه نو هغه هم د الله په نوم باندې کوئ د الله د پاره وي مال دا وکړه د الله د پاره را کوئ واتقوا الله الذي تسالون به والارحام او یریږئ د خپل ولي د کټ کولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک چا چې څوک چې ستا سره صله رحمي کټ کوي ورانه د سره کوي نو هغه سره روغ وکړه چا تا باندې ظلم کړل نو هغه معاف کا دانه چې تا سره ظلم کړل ته له ته به ظلم وکړه ته بدلا واخله نه معاف کا دارنګه څوک ستا سره بد کوي نو هغه سره خو کا وای هغه به ما سره بد کوي زه به سره حکم آیا پیغمبر دا وای احسن من اساء الیک سوچ چې ستا سره بد کوي نو هغه سره خو کا او کله چې دا بل شانی نه خو بیا بدل شو بدل نه ته په خېګړ او ته په خو کا وسره واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او ورکوي اولنې حق هغه شپاړسو احکامونو کې اولنې حکم واتوا اليتامى اموالهم ورکوي یتیمان الله مال نه داغي حقونه داغي بعد البلوغ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوي خبيث په طيب سره مبدلوي حرام په حلال سره چې تخپل حلال مال ورکی او داغه حرام واخلي او پتا باندې حرام دی نو دا داسې مبدلوا یا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او ما مخوري مال نه داغي د خپل مالونو سره چې د خپل مالونو سره یو ځای کې داسې مخورا یا ولا تاكلوا اموالهم كاموالكم مخوري تاسو مال نه داغي د خپل مالونو په شان انه کان حوبا کبیرا یقینا دا کار دې د ګناه لوی غټ ګناه ده وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دویم حکمو انصاف د جنکو سره د یتیمانانو سره یو وخت کې داسي چې یو سړی وي کدا یتیمی جنکی زما په نکاح کې راشي نو زبو سره انصاف کوم زبو سره انصاف کوم خېګړه به کوم خیال به ساتم نو بیا سره نکاح کوي او کستا خیال دای چې دا په نکاح کې راشي نو بیا سره زه انصاف نشم کولای نو بیا د یتیمانانو سره نکاح مکوي نو دوانه معنی کیږي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او یریږئ تاسو د دینه چې انصاف بهونه کوي د یتیمو جنکو سره په حالت د نکاح کې نو بیا مکوئ د دې سره نو فانکحوا نکاح کوي د نورو زنانو سره ما طاب لكم آچی جایز استاذ د پاره من النساء د نورو زنانونا د غیر یتاماونا مسنا دو یو ک درې دی یو ک سلوري او یاد دادا ک تاسو یریږئ چې انصاف به سره اونکئ اسه او په نکاح کې کراشي نو انصاف به سره کوم نو نکاح وسره کوي ما طاب لكم د هغه زنانو سره یتیمانانو سره د زنانو نه چې استاذ د پاره جایز دي بعضی یتیمی به خو صاحب پر بجایز نه ناغی سره خو نکاح نه کیږي کم چې جایز دي او یتیمی دي نو د هغې سره بیا نکاح کوي نو څومره نکاحونه کولی شي مسنا دو یو که درې درې یو که سلوري بعضې خلک یې داسې په دې غم او په دې فکر کې ګرځي چې زما د طرف نه د چا سره ښېګړه وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې امت کې به یتیمانان ډیری ولې په دې امت کې به جهاد کیږي
نو خلق به یتیمانان کیږي، سړی به مري، ښځې به کونډې کیږي. نو بعضې خلک په دنیا کې اوس هم داسې شتي چې زه د کونډو سره امداد وکم. نو داسې زنانه چې د هغه کونډه شوي، د هغې واړه ماشومان اولادي، چې زه د هغې سره نکاح وکم او د دغې یتیمانانو پرورش زه وکم. نو دغسې ډېر خلک شته. نو هغه وایي چې زموږ د طرف نه دی خلکو ته خیر ورسي. نو نکاح کولی شئ تاسو، عام زنانه دي او کنا یتیمانانی دي، کونډې دي، هر څه چې دي. نو مسنا دوه دوه یو که درې دي او که څلور څلوري، نو د څلورو پورې نکاح کولی شي. دلته کې ربا یو وي. ربا په عربو کې د دې نه زیاتی نه و. دا خو بیا وروستو خلکو قیاس کړلی او خماس او سداس او ورپسې دا یې ویلي، لیکن شریعت کې عربو کې دا مخکې نه و، وروستو خلکو جوړ کړلی خماس سداس وغیره. نو دغه ځای باندې خبره سټاپ شوه، څلورو نه زیاتې نشي کولی. بعضې پکې رالو نه هغو نور څه ووې، وې دا واو پکې د جمع دپاره دی. نو مسنا دوا، ثلاثه درې او رباع څلور. نو څلور او درې اووه او دوه نهه. نهه ښځې بیبیانې وایي دا جایز دي. دا خلک د ځانه بعضې خبرې کوي. نور پکې راغله، نو هغه وایي نه نهه نه اتلس جایز دي. ولې؟ وایي مسنا دوه دوه، نو دوه او دوه څلور شوې، ثلاثه درې او درې شپږ شوې، او رباع څلور او څلور اته شوې. نو اته او شپږ او څلور، نو دې نه بیا اتلس جوړیږي. نو اولنی وایي نهه، بل وایي اتلس. نو دا ټول په غلط باندې اخته دي. دلته کې الله رباع ویلی او مسنا کې هیڅ چا دا نه ویلي چې دوه دوه، دوه او دوه چا نه دی ویلي. مسنا هر یو سړی دی دوه دوه وکړي، دا نه چې ته دوه او دوه څلور وکړي. فإن خفتم الله تعدلوا فواحدة، که یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کوي په نان نفقه کې، په تقسیم کې د دوو سره، دریو سره، څلورو سره عدل انصاف نشي کولی، نو فواحدة، نو بیا یو پوره دا ما ملکت ایمانکم، یا چې مالکان ستاسو خلاصونه. ذالک ادنا الله تعالی، دا ډېر نږدې دی ته چې ظلم به نه کوئ ستاسو نو بیا ظلم نه کیږي. الله تعالی بعضې خلک را پاسېدو، نو دا وایي چې ستاسو اهل و عیال به زیاتیږي نه. وایي هلته کې الله تعالی بیا نه راځي، الله تعیلو راځي بیا. او هلته کې دا کثرت عیال الله تعیلو نه دی ویلی، الله تعولو ویلی. تعولو چې ګوره عائشه رضی الله تعالی عنها معنی کوي، جمهور معنی کوي، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وغیرہ نور هغه چې معنی کوي، نو هلته کې هغې معنی پسې لاړ شه. نو عائشه رضی الله تعالی عنها او جمهور دا معنی کوي الله تجورو، چې تاسو به ظلم نه کوئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي الله تمیلو، تاسو به مایله کېږئ نه د حق نه، زیاتی به دنه نه کېږي، چې یوی نو زیاتی به نه کېږي. دارنګې الله تفتقرو بکثرت الازواج، کله کله داسي چې سړی محتاج کیږي، بیا د دغې معنا دا بازی کړله، لیکن هلته کې وایي په دې کې نظر دی، نو دا معنا صحیح نه ده. بلکې حدیث کې خدا راځي، یو سړی دی راغی، وی غریبی ما، وی واده وکړه، واده وکړو، بیا راغی، وی غریبی ما، غریبوالی ختمیږي نه، وی بل واده وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غربت د ختمېدو دپاره نسخه چې ښیي، نو هغه د کثرت ازواج ښیي. تفسیر مدارک او تفسیر قرطبی هغه معنی کوي اقرب من الله تمیلو ولا تجورو، دا ډېره نږدې ده دیتا، ذالک ادنا الله تعولو، دا ډېره نږدې ده دیتا چې مایله کېږئ به نه یو طرف ته، نو ظلم او زیاتی به دنه نه کېږي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، دریم حکم ورکوي ښځو ته مهرونه د هغې نحلا په خوشحالۍ سره، کم چې د هغې مهر دی هغه مهر وله په خوشحالۍ باندې ورکوي. نحلا بعضې خوشحالي،
بعض نحله صدقات ان نحله فریضه کم چې مقرر کړی شی دی هغه مہر ولا ورکه حواله کوتا. زمونږ معاشره کې مسله ورانه ده، خلک لګیا دي وی دا مہر زنانم وی ښځه وی دا زما مہر خو نه دی، کالی زما خو نه دی، دا خو د دې پرنکي کور والا دی، دا خو ستاسو دی وی. ښځه تر اوسه پورې دا مہر دا کالی خپل نه ګڼي، ډېر پکې داسې خلک دي. نو دا مہر دی د ښځې، په دې کې بیا د خاون حقوم نشته او د خاون د پلار وغیرہ د هغې هم حق پکې نشتی، دا د ښځې حق دی. ښځه تر دې پورې چې اول کې مہر ورته حواله کړی شوی نه دی، نو خاون د کور نه منع کولی شي کمرې ته به دننه نه راځي، څو پورې زما مہر دې نه را کړی کمرې ته دننه به نه راځي، دا د ښځې حق دی. زمونږ خلک هغه واخلي وی دا خو زما دی وی خرڅي کې ته ځان له پې کاروبار وکړي، ښځه دقسې پاتې شي. نه، مہر د ښځې حق دی. فإن طبن لکم که هغې په خوشحالۍ سره درکړي تعالی عن شیئن ټول درکوي، یا عن شیئن منهو د هغې نه څه شی درکوي په خپله باندې نفسا په خپله، فکلو نو خورئ هغې لره هنیئا مریئا په خوشحالۍ باندې حلال. بیا ستا دپاره جایز دی، حلال دی، مبارک دی. هنیئا مریئا، مریئا هغه چې هغه په آسان سره مری نه تیریږي وي، او هنیئا مبارکي، مبارک په مقام کې راځي. نو په خوشحالۍ باندې مبارک په آرام سره تیریدونکې حلال. نو فکلوا فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. یو پیرې ما خبره وکړه، ناغې کې بعضې خلک چا واورېد او خفه شو. ما وی بعضې خاوندان داسې چې هغه ښځې ته څه چل ول جوړ کړي، کله ورته وایي ته د پلار نه میراث وغواړه، پلار مړلی نو د لوڼو نه میراث وغواړه، په زور کوي په زنانه باندې، زنانه وایي زه نه اخلم. او کله داسې چې دغه مہر دی، دغه مہر د ښځې نه اخلي، نو په هغې کې د اخیستو دپاره هغه مختلفې بانې لټوي، مختلف چلونه کوي. کله ورته وایي مولای قاری، نو هغه ورته وایي مدرسه جوړومه او دا مہر چې ستا دی کالی دی دا مال راکه، مدرسه به جوړه کړم، ټول ثواب به تا ستا کېږي. دا په چل ول د هغې نه دا مہر اخلي، بیا یې کوي یا نه کوي، لیکن چل جوړی د دې دپاره چې مہر تی واخلي. نو دا خبرې دا فضائل هغې ته مه بیانوه، دا بل ځای کې بیان کا، ښځه به واوري، ښځه په خپله درکوي دردي کی، لیکن تا هغې ته کړکۍ چل کړله او هغې نه اخلې. نو دا د انتهایی د کمظرفۍ خبره ده چې ښځې نه سړی مال اخلي. دویمه دا ده چې دغه خو د مولا او د قاري خبره، یو تبلیغي به راپاسي ښځې ته به وایي ستا سره کالی دی مال یې راکه، زه به پې چله ولګوم، څلور میاشتې به ولګوم، کال به ولګوم، ټول ثواب به ستا کېږي. ته کې نو ځان له بل ځای کې وکړه، پیسې ځان له پیدا کا، مال پیدا کا، کال لګې کم چله لګې او که څلور میاشتې لګې، په خپل مال باندې لګوه. ښځې ته دا کړکۍ مه چل کوه چې ښځې نه په دې طریقې باندې ته پیسې اخلې، مہر تی اخلې. او کله عام خلکی، نو عام خلکی او وی زه سعودي ته ځم، دا مہر د مال راکا، زه چې هلته کې لاړم نو تاله به د دې نه ډبل جوړ کم، واخلې ته بیا وله نه جوړئ، خبره اخلاصه کی. نو مہر د ښځې نه په مختلف خلک مختلفو طریقو باندې اخلي، نو دا اغستل ښه نه دي. الله دا وی ان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، که هغه په خوشحالۍ سره درکړي تعالی د هغې نه څه شی، لږ درکوي، ډېر درکوي، ټول درکوي، دردي کی، د هغې خپل مال دی، خپل مہر دی، درکوي دردي کی. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، او مور کوئ څلورم حکم، مور کوئ بیوقوفان الله مالونه د هغې چې ستاسو سره دي، التي جعل الله لکم قیاما، هغه چې ګرځولی الله ستاسو دپاره سبب د ژوند، ورزقوم خوراک ورکوئ هغې له په هغې کې، وکسوم او جامه ورکوئ هغې له په هغې کې، وقولوا لهم قولا معروفا، وینا کوئ هغې ته وینا ښایسته، ښایسته وینا ورته کوه،
په خپلې طریقې باندې هلکه دا مال ستا دی، تا ته څومره ضرورت کېږي، ستا څومره پکارېږي، زه به در کوم. نو ورزقوهم فیها، واکسوهم او جامو ورکوئ هغې له، وقولو لهم قولا معروفا، او وینا ورته کوئ وینا صحیح. صحیح خبره ورته وکړه دا مال ستا دی چې کله ته لوی شوې تاله به در کم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، او امتحان کوئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې چې کله ورسی وخت د نکاح ته. وخت د نکاح ته یعنې وخت د بلوغ ته بالغ شو، نو هغه وخت کې وخت په وخت باندې امتحان پې کوه چې په ده کې هوښیاروالی راغلی که نه دی راغلی، پیسې ضایع کوي که نه ضایع کوي. اوس په دې دور کې خو لوی لوی سړي به پیسې وله ورکې پته به یې نه لګي. فإن آنستم منهم رشدا، که تاسو محسوس کو تاسو ولیدو د هغې نه هوښیاروالی، په هغې کې صلاحیت راغلی د مال د سنبالولو، نو فادفعوا الیهم اموالهم، نو ورکوئ هغې له مالونه د هغې چې ستاسو سره دي. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، او مه خورئ هغې لره په تادۍ باندې او په اسرافن په اسراف باندې په زیاتی باندې، و بدارن په تلوارې باندې، ای یکبرو د دې یرینا چې دا به لوی شي. نه ته زر زر، ولا تاکلوها مسرفین و مبادرین، مه خورئ تاسو مال دی په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي یئ او تاسو زر زر خوړونکي یئ، تلوار کوونکي په هغې باندې. ای یکبرو د دې یرینا چې دی به لوی شي. ومن کان غنیا فلیستعفف، نو څوک چې غني ستاسو نه پکار دی چې هغه ځان بالکل بچ ساتي. ومن کان فقیرا، نو څوک چې غریب فلیاکل بالمعروف، نو پکار دی چې خوري دی هغه د هغې نه د خپل اجرت په مقدار باندې، د عمل په مقدار باندې. بالمعروف د عرب مناسب، عرب مناسب یو مال له یا یو پټی دی هغه ته خورې، مال له هغه ته څه سنبالئ، دکان دی هغه ته کې، نو د هغې چې څومره د ورځې ستا اجرت جوړېږي نه امر دې تا اخیستی شي. چې ته کله غریب او که ته مالدار نو بیا دې ځان بچ ساته، کار کوه د هغه دپاره د الله د رضا دپاره. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، نو کله چې ورکوئ بیا تاسو هغې له مال نه د هغې فاشهدوا علیهم، نو ګواهان طلب کوئ په هغې باندې. وکفی بالله حسیبا، کافي دی الله حساب کوونکی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، پنځم حکم د نارینهو دپاره برخه ده د هغه نه چې پرېښودي مور او پلار او رشته دارانو. وللنساء، د ښځو دپاره برخه ده د هغه نه چې پرېښودي مور او پلار او رشته دارانو. مما قل منه، او کسو د هغه نه چې کم او که زیات، لږ دی او که ډېر دی. الله زنانو له هم حصه ورکړه، وړو له هم ورکړه. هر څوک چې دي هغې له دا اولاد دی میراث خوره دي، هغې له حصه ورکوي. وروستو مسله د میراث ذکر کوي، حصې مقرر کوي. وللرجال نصیب، نارینه دي نو د هغې دپاره هم برخه ده، زنانه دي نو د هغې دپاره هم برخه ده. مخکیني خلکو نابالغو له او بوډاګانو له او زنانو له به حصه نه ورکوله، بلکې هغې به دا وی چې مال میراث هغه چاته میلاویږي چې هغه جنگ کولی شي، توره والی شي. وړوکی دی نو هغه توره نشي والی، ښځه ده نو هغه نشي والی، بوډا دی نو هغه نشي والی، نو ده ته میراث کې حصه نه میلاویږي. الله ټولو له حصه ورکړه. د چا نه لږ څه پاتې شوي دي او که ډېر پاتې شوي دي، تر دې پورې که د چا نه ستن تار پاتې شوي دي، اغوستلې جامې پاتې شوي دي، نو دقه اغوستلې جامې دقه به قیمت کیږي او دا په ټولو ورثو باندې دا خپل خپل حق مناسب تقسیمیږي. نصیبا مفروضه، حصه مقرر ده، الله مفروضا فرض کړی شوي ده، الله فرض کړله، وروستو د هغې تذکره راځي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساکین، کله چې حاضر شي تقسیم ته رشته داران، یتیمانان، مسکینان، فرزقوهم، خوراک ورکوئ هغې له د هغې نه. وقولوا لهم قولا معروفا، وینا ورته کوئ وینا صحیح وینا ورته کوه، روغه وینا ورته وکړه. دلته کې یو خبره راځي، د آیت مبارک بعضې خلک وایي دا منسوخ دی، لیکن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي آیت محکم دی، لیکن خلکو پې عمل پرېښودی دی. د آیت ګڼې معنی کیږي. یو معنی ده وإذا حضر القسمة أولو القربى، کله چې حاضر شي تقسیم ته رشتہ داران، یتیمانان، مسکینان، غیر الورثه لګیا دي، خلک تقسیم کوي، په دې کې غیر ورثه هغه هم راغله کېناسته. نو فرزقوهم هغې له د هغې نه څه حصه ورکوي، د هغې د خوشحالولو دپاره،
وقولوا لهم قولا معروفا وینا وتو کې وینا خيستا وینا وتو کا الکا ستا په میراث کې حصہ نه رسی دا موږ دل درته د خپل طرف نه دویمه معنا بداسي واذا حضر القسمه اولو القربى او کله چې حاضر شي تقسیم کولو د پاره رشتہ داران یتیمانان مسکینان ورثه ځکه چې بعضی میراث چې ناغه اکثر د مشر پلاس کی ناغه تقسیم کا موږ ته زمونږ شی جدا کا چې موږ سره سکو کوبا وس دا په اولنی ورځ کې دي اولنی ورځ کې راځي موږ سره کور کې ډوړې نشتی او ته هر سره هغه ځان سره په موټي کې نیول دي نو موږ له خو تیرا کنه نو الته کې دغه مشر لپکار دای چې د واخلی هغه له سور کی چې دا واخلی 2-3 ورځو چې تاسو کار پیوشي 15 ورځې تاسو کار په دې باندې وشي دلته کې مهلمان دي غم ده چې دا ختم شي نو بیا به حساب کتاب کوو نو دا به دا ما چې تعالی تاسو له وس درکړو نو دا به بیا حسابو نو فرزقوهم منه نو ورکه ولا دا غینا او وتوا اوای قولا معروفا وینا خيستا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم کچره وليخشى الذين پکار دی چې ير دی کوي د ظلم په یتیمانانو باندې هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچره پری د خپل ځان نرستو ذریتن ضعافن اولاد کمزور خاف والیم ندی یری پاغي باندې دا سینه چې په دې باندې بل څوک ظلم وکي الګ خپل وړو باندې یریږي نو د بل د وړو سره ظلم مکوا فلیتقوا الله پکار دی ير دی کوي د الله نه ول یقول قولا سدیدا وینا دی کوي وینا برمحل خبر دی کوي صحیح خبر دی کوي ټیک خبر دی کوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يقينا کسان چې خوري مال نه یتیمانو په ظلم باندې انما ياكلون في بطونهم نارا يقينا چې دی په خپل خېټو کې ور وسيسلون سعيرا او خامخا داخلي کې بدی جهنم ته د پاره د سوسېدو سورۃ بقره کې تیر شی یو سلسله راویا کې الته کې ویلو خپل دی د یتیم مال چې اخرین په ظلم باندې نو خپل خېټو ته ور اچي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین شپږم حکم هغه د میراث ته یوسیکم الله فی اولادکم حکم کوي الله تاسو ته فی اولادکم تاسو د اولاد په باره کې اولاد په باره کې مسائل مخ ته روان دي دا احکام دي نو یو مسله للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه د پاره د دینه پشان د حصے د دوو زنانو دي نو دا اولنۍ مسله ده په دې کې دوه مسلې راوځي اسی چې ګوره پکې نور ته ځان لا ډیر شی تراوتې شي د دې هر یو حکم نه نور ته غنې راوځي یو خبره ده چې سړی مړ شو او د هغه 3 بچی پاتې شو یو زوی ده او 2 لونه دي نو مال به بالکل په نیم باندې تقسیم شي بالکل نیم غصب شي نو دا 2 جنکې چې دي هغه ته به نیم مال میلاو شي او الګ ته به نیم مال میلاو شي نو للذکر مثل حظ الانثیین اخلک پښتو کې زمونږ وای 2 خویان دي په یو ورور دي نو د یو ورور چې څومره حصہ ده نو دومره د 2 خویان ورسی نو دا یو مسله شو په دې کې یو مسله بل راوځي یو دا چې یو سړی دی مړ شو دا هغه صرف یو لور ده او یو زوی دی نو په دې کې هم هغه للذکر مثل حظ الانثیین وي نو خبره بداسي کیږي چې مال به ټول 3 حصے شي په 3 به تقسیم شي نو 2 حصے به الک واخلي او یو حصہ به جنۍ واخلي فین کن نسان کچری دا ټول سنانا زنانه دي جنکې دي اولاد ټول جنکې دي اسنتین او فوق اسنتین اسنتین بګی نشتی میراث کې 2 او د 2 نه زیات دا په جمع کې حساب دي نو کن نسان فوق اسنتین تقدیری عبارت بدای فین کن نسان اسنتین او فوق اسنتین کچری دا 2 تنه جنکی دی 2 تنه دی یا د 2 نه زیات دي فلهن ثلث ما ترک نو د دې د پاره 2-3 میسی دا نه چې پرېخو دي د مړی وس خزه صرف جنکی دی جنکی 2 دی یا د 2 نه زیات دي نو هغه مال به 3 حصے شي نو 2 حصے به دی واخلي یو حصہ داغه د پاره بیا نور څه پیدا کیږي با عصبه وای پکې نو بقیه به عصبو ته ملاویږي وین کانت واحدتن او کچره لوري وا صرف یا وا
صرف یو لوري پاتې شوې ده نو فواحدتن فلها النصف نو د هغې دپاره نیم مال دی څومره چې مال دی هغه به ټول نیم شي نیم غصب شي نو نیم به دې ته میلاو شي نیم به عصبو ته میلاو شي که چېرې اولاد کې صرف هلکي نو بیا به ټول مال هغه اخلي چې نور څوک پکې نه وي اله ها نور څوک یې د هغې حصې به راځي ولابویه لکل واحد منهما السدس وس خبره بل شان شوه سړی مړ دی مور و پلار یې پاتې دي اولاد یې هم شته یا نشتي د هغې مسلې ذکر کوي نو څلورمه مسله دا ده ولابویه لکل واحد منهما السدس د مور و پلار دپاره د هر یو د دې نه شپږمه حصه ده مما ترک هغه چې پرېښودي دغې مړی څوک دی اولاد دی د دې ان کان له ولدن که چېرې د هغه اولاد شتي او مور و پلار هم شته نو مور و پلار ته به شپږمه میلاویږي مور ته هم شپږمه پلار ته هم شپږمه او نور چې دي هغه د دې اولاد په منځ کې به تقسیمیږي فإن لم یکن له ولدن که چېرې نه د اولاد یې نشتي یوه مسله پکې بل هم راځي وإن لم یکن له ولد و اخوة اولاد هم نشتي او ورونه هم نشتي نو وورثه ابواه او میراث وړي د ده نه مور پلار د ده فلأمه الثلث نو په دغې حالت کې بیا به د مور درېمه حصه اولاد یې نشتي ورونه یې نشتي نو مور و پلار ته به صرف مور ته به درېمه حصه میلاویږي او څومره چې پاتې شو باقي هغه به پلار ته میلاویږي که ورونه یې نو هغه ورونه محجوب دي د پلار د وجې نه فإن کان له اخوة شپږمه مسله که چېرې یي د ده ورونه فلأمه السدس نو مور ته بیا میلاویږي شپږمه حصه نو مخکې کې موږ دا خبره زیاته وکړه فإن لم یکن له ولد و اخوة مور اولاد هم نشته ورونه هم نشتي نو په دغې حال کې مور ته به درېمه حصه میلاویږي او که اولاد ورونه شته نو بیا به مور ته شپږمه حصه میلاویږي او مخکې کې ویل کو اولاد یې نو مور ته شپږمه میلاویږي وإن کان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصیت یوصي بها او دین رسو د وصیت نه چې وصیت کوي په هغې باندې یا قرضي دلته کې اخوتون دی دا اخوتون چې کله راغی نو د مور حصه هغه دې ته حجب نقصان وایي چې کله رونه شته دا پلار شته نو پلار هغه د ورونو دپاره د مړي د طرف نه چې پلار دی او بل طرف ته د مړي رونه دي نو پلار ته ټوله حصه میلاویږي رونو ته نه میلاویږي هغې ته حجب حرمان وایي او دلته کې دا مسله چې مور شتي او رونه هم شته نو رونو د وجې نه مور ته د درېمې حصې نه شپږمه حصه شوه نو دې ته حجب نقصان وایي من بعد وصیت یوصي بها او دین وروسته د وصیت نه چې وصیت کوي دا په هغې باندې یا قرضي آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع تاسو ته پته نشته چې کوم یو دی زیات نږدې دي تاسو ته په نفع کې دی وایي د مور له دومره ورکړه او د پلار له دومره ورکړه او ورونو له دومره ورکړه نو دا ولې الله وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم ما وله ورکړې ما چې کم مقرر کړلي نو دقه دي فریضة من الله فرض فریضة الله مقرر کړلی دا مقررتیا د الله د طرف نه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پوه حکمت والا ولکم نصف ما ترک ازواجکم خبر اوس بل طرف ته لاړه د ښځې خاوند طرف ته خبره لاړه وس ښځه مړه شوه سړی پاتې شو نو ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو دپاره نیم مال دی د هغې نه چې پرېښودي ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد دا په هغه حال کې چې نه د دې اولاد یې نشته د اولاد یې نشته د اولاد یې نشتي نو په هغې حال کې د ښځې خاوند ښځه مړه شوې ده نو خاوند ته به نیم مال میلاویږي وإن کان لهن ولد کچری داغي اولاد اشته یا د اولاد اشته فلکم الربع نو ستاسو دپاره بیا څلورمه حصه ده مما ترکنا د هغې نه چې پرېښودي دي زنانو
زنانو چې کوم پرېښودي دي نو بیا به دې ته څلورمه حصه میلاویږي من بعد وصیت یوصین بها او دین دا وروسته د وصیت نه چې وصیت کوي هغه په هغې باندې یا قرضي دا زنانه په هغې باندې وصیت کوي نو هغه وصیت به اول پوره کېږي مخکې موږ یو ځای کې ویلو د ټولو نه اول چې کله میراث یو سړی مړ شو نو د هغه تجهیز و تکفین به کېږي د دغې مال نه بیا به د هغې نه وروستو د ده قرض کته کېږي قرض اشتي که نشتي که قرض وي نو قرض به ورکولی کېږي د هغې نه وروستو وصیت به یې کته کېږي چې وصیت شته که نشتي او وصیت به په ثلث کې د ثلث نه زیات به نه نو بیا به هغه نافظ کېږي او څلورمه خبره به بیا دای چې دغه درې واړه خبرې وشوې د هغې نه وروستو به بیا میراث تقسیمیږي نو دلته کې هم دغه خبره کوي وصیتي یا قرضي هغه به د میراث نه مخکې کولی کېږي ولهن الربع خبره الټه شوه سړی مړلی او ښځه پاتې ده نو ښځه هلته کې ویلي تاسو څلور ښځې کولی شئ نو دلته کې ځکه یې ولهن الربع ستاسو دپاره څلورمه حصه ده ولهن الربع د زنانو دپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو سړي مړه دي او ښځې پاتې دي نو د ښځو دپاره څلورمه حصه ده ان لم یکن لکم ولد کچرې نه ستاسو اولاد نشتی ښځه یوه ده دوه دي درې دي څلور دي نو په دې مسله کې ښځې ته به میلاویږي څلورمه حصه چې اولاد یې نشتي نو ښځه که یوه ده نو هغې ته به څلورمه میلاویږي ټوله او که ښځې دوه دي نو دا څلورمه حصه به تقسیمولی کېږي په دوو باندې نو اتمه به شي او که ښځې درې دي نو دغه څلور حصې به تقسیم کې څلورمه حصه به تقسیم کې په درې باندې په درې ځای به تقسیم کې نو دا به څلورمه دا به دولسمه حصه شي او که ښځې څلور دي نو دا به تقسیم کې دا څلورمه حصه به تقسیم کې په څلور ځای نو دا به شپاړسمه حصه شي نو شپاړسمه حصه به یوې ښځې ته میلاویږي ښځې څلوري نه هغه حال کې مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولدن کچری ستاسو اولاد فلهن ثمن نو د دې ښځو دپاره زنانو دپاره بیا اتمه حصه به مما ترکتم د هغه نه چې پرېښودي تاسو من بعد وصیت وروسته د وصیت نه توصون بیا او دین چې تاسو وصیت کوئ په هغې باندې یا قرضي نو سړی مړ شو اولاد یې هم شته او ښځې هم پاتې ښځه که یوه ده نو هغې ته به اتمه حصه میلاویږي که ښځې دوه دي نو دا اتمه به هغې کې منځ کې تقسیم شي نو اتمه چې تقسیم کې په دوه ځای باندې نو دا به شي شپاړسمه حصه به شي او که د ټول مال شپاړسمه به شي او که ښځې درې دي نو دغه اتمه حصه به په درې ځای تقسیم کې نو چې په درې ځای تقسیم کې نو 3/24 به شي دا به څلېرویشتمه حصه شي د ټول مال او که ښځې څلور دي نو دغه اتمه حصه به تقسیم کې په څلور ځای باندې نو 4/32 به شي نو د ټول مال 22 حصه به شي دا وان کان رجل یورث کلالتن وس بله مسله راځي د کلالې یو سړی دی په خپله باندې هغه میراث دی ورسره دې کې څه مسله ذکر کوي بیا به د صورت آخر کې د میراث د کلالې یو مسله هلته ذکر کوي نو وان کان رجل یورث کلالتن کچره یو سړی هغه مړ شو په داسې حال کې چې میراث وړی کېږي د هغه نه او دی میراثي میراث وړی کېږي د هغه نه په داسې حال کې چې دی میراث او امراتون یا ښځه وه او هغه میراثه وه میراث ویلی کېږي دې ته چې اصول او فروع یې نه نه بره پلار نیکه وغیره سشتي او نه په کته باندې اولاد شته د اولاد 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 وغیره نشتي نو دې ته میراث وایي او امراتون یا ښځه دغه میراثه ده او د ده نه میراث وړی کېږي نو د دې میراث کې میراث خورو کې څوک دي وله اخن نو د ده دپاره رور دی د دغه میراث رور دی او رور چې دی نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قرت کې دي هغه وایي وله اخن من الام د مور د طرف نه د رونو خویاندو داغي درې قسمه دي یو اعیانی دي یو علاتی دي او یو اخیافی دي اعیانی هغه چې مور او پلار دواړو کې شریکی
علاتی هغه چې پلار یوي او میان دې جدا جدایي، او اخیافي هغه چې مور یوي او پلاران جدا جدایي. نو وله اخون دلته کې هغه اخیافي دی چې هغه مور یو ده، هغه مسله ده دلته کې. او اختون یا خوري خو هغه اخیافي ده، نو فلکل واحد منهم السدس، نو هر یو د باره د دینه شپږم حصه ده. فإن كانوا اکثر من ذلک، کچری دي زیات د دغه نه، د یو نه زیات دي، دو دي، درې دي، څلور دي، هر څو چې دي، د مور د طرف نه دغه خپلوان دي، رونه دي یا خویان دي، نو فإن كانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، نو دا به شریکې په دغه ثلث کې. من بعد وصیت یوصی بها، او دین رسول د وصیت نه چې وصیت کولی کی په هغې باندې یا قرضي غیر مضار شي تاسو ضرر نه ورکوونکي، وصیت من الله، دا وصیت د الله طرف نه. والله علیم حلیم، الله دې پوه حلم والا. دا هغه مسله ده چې په دې کې نارینه او زنانه دا برابر دي. کله چې دغه سړی مړ شوی دی میراث، او د میراث اخیافي رور خور ته ملاویږي، نو بالکل برابر سرابر به ملاویږي. په دې کې رور خور یو شان دي، په دې کې به هغه للذکر مثل حظ الانثیین قصه پکې نه. تلک حدود الله، دا د الله حدونه دي. ومن یطع الله ورسوله، څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د رسول، یدخلوا جنات، داخل به کې الله جنت ته چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه وي په هغې کې، وذلک الفوز العظیم، او دا د لویه کامیابي. دا مسلې د میراث وې. نو سورت په آخر کې بالکل آخری آیت ته یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، یو سل د شپږ بالکل آخری آیت، هغه د میراث سره تعلق ساتي چې دې سره ووایو او بیا رستو ترجمه به کوو هغه وخت کې. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، دا خلک تپوس کې استان الله فتوا درکې تاسو له په باره د کلالې کې. کلاله د هغه میراث ته لا اصل لا ولد له ولا والد له، لا وی کلاله. نو د دغه کلالې مسله دلته کې چې کوم ذکر کوي، نو هغه اعیانی یا علاتی اخیافي مسله ذکر شوه، نو دلته کې اعیانی او علاتی پاتې دي. نو دا غي مسله ذکر کوي. ان امرون هلکا، یو سړی دی مړ شو، لیس له ولدون، چې نشته داغه بچیم نشته او نه پلار شتي، ولو اختنو د خوروا فلان نصفون د لپاره نیم مال له ما ترکا چې پرېخو دی د غرورې، وهو يرثها، او ک خورې مړه ده نو دا رور پاتې دی، نو وهو يرثها، دا رور به ټول مال اخلي. علم یکن لها ولد، که چېرې نه وي د هغې اولاد یې نشتی، نو ټول مال به د رور ته پاتې کېږي. فإن کانت اثنتین، که چېرې دا دوه تنه او خویان دي، دوه خویان دي، نو فلهما الثلثان مما ترک، نو د دواړو دپاره به دوه ثلثۍ د هغې نه چې پرېښودي د غرورې. وإن کانوا اخوة رجالا ونساء، او که چېرې دا خویان دي رونه نارینه او زنانه، نو فللذکر مثل حظ الانثیین، نو دې دپاره د نارینه دپاره په شان د حصې د دوو زنانو دي. یبین الله لکم ان تضلوا، الله دا مسلې بیانې تاسو ته، احکامات بیانې د پاره دی چې تاسو گمراه نشئ. والله بكل شیء علیم، الله دې په هر شي باندې پوهه. ومن یعص الله ورسوله، سوچ نافرمانی کې د الله او د الله د رسول، ويتعد حدوده، او تجاوز کې د الله د حدونو نه، يدخلوا نارا، نه الله به داخل کې جهنم ته، خالدن فیها، همیشه وي پای کې، ولو عذاب مهین، د پاره دی عذاب رسوا کوونکې. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، دا وم حکم دی د رعیت په مابین کې، معاشره به صحیح کېږي په دې باندې چې مجرم لا سزا ورکولی کېږي. واللاتی یاتین الفاحشة، زنانا چې راتلل کوي ارتکاب کړی د فاحش من نسائکم، ساسو زنانونه، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، نو گواهان طلب کوي په هغې باندې څلور گواهان ستاسو نه، څلور گواهان به سړي به مسلمانان به او عادل به، د هر سړي گواهیم په دې کې نه قبلیږي، د ښځې گواهیم نه قبلیږي. فإن شهدوا، کاغی گواهی وکړه، فامسکوهن فی البیوت، نو بیا یې وساتئ ځان سره په کورونو کې، یا فامسکوهن ایثار کوي، محبوس کوي، فی البیوت فی سجن، په جیل کې قید کې حصار کوي. حتی یتوفاهن الموت، تر دې پورې چې یا خو به
راشي پدی باندې مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د دې لپاره لار بیا کله چې هغه آیاتونه نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تعالوا وتعلموا راشه وی ازدکه قد جعل الله لهن سبیلا الله داغي د پاره لار راوستا چې کله یو زنانه داسې ده چې هغه غیر شادي شده ده نو داغي سزا او کم چې شادي شده دي نو داغي سزا هغه سزاګانې چې کله نازل شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل راشي خذوا عني زمانه واخلی قد جعل الله لهن سبیلا واللذان یاتیانهما او وکسان چې راتل لیکلې د بدکارۍ تاسو نه فازوهما نو زورن ورکې د دوالو لرا فین تابا کو توبه وستا اصلاح وکړه د خپل عمل فارزو عنهما نو اعراض کې بیا د دې دوالو نه ان الله کان تواب الرحیم یقین الله توبه قبلون کې مهربان دواړه دي غیر شادي شوده دي نو سزا ول ورکړه شو حد جاری شو پاغي باندې او داغه نورستو وس دي اعراض کړل دا خپل اصلاح کړل او بیا دا کارونه نه کوي نو تاسو تم قلار شي داغه تذکره بیا مکوئ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله یقینا قبولیت د توبې د الله طرفنا د الله په نسبانه دا کسان د پاره یا منون السوء بجهاله چې عمل کې د بدی په جهل باندې ثم يتوبون من قريب بیا توبه واسي ډیر زر فولای کې يتوب الله عليهم نو دا کسان مهرباني کې الله په دی باندې وکان الله علیم حکیم الله دې په حکمت والا مرګ را روان دی د مر نمخ کې د توبه وباسي نو الله د توبه قبلې وليس التوبه للذين يعملون السيئات او نشته قبولیت د توبه دا کسان سره د پاره چې عمل کې د بدی حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې کله نږدې شي او د مرګ اسباب د مرګ راشي غرغره راشي مالم یغرغر حدیث کې راځي سو پورې چې دته غرغره نه شروع شي ځنکدنې نه شروع شي ملائک نه دی راغلي نو د توبه قبليږي او چې کله ملائک راغله ځنکدنې شروع شو نو بیا توبه نه قبليږي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې کله نږدې شي تا یو د دیتا اسباب د مرګ قال انی تبت الان دوی زمای توبه وس وللذین او نشته قبولیت د توبه دا کسان د پاره یموتون چمری وهم کفار او دی کافری مړکیږي د کفر په حالت کې او د مر نرستو په برزخ کې وای زمای توبه یا قیامت کې د را پاسی زمای توبه حالت کې وای نو دا توبه نه قبليږي بل حدیث کې راځي او قران کریم کې رستو دا کې بم راشي سورۃ انعام کې التوي یوم یاتی بعض آیات ربک کله چې بعض نخې د استاد رب راشي نو بیا التکه کې یو سړی توبه وباسي لا ينفع نفسا ایمانها ایمان راوړل به پیدا نه ور کوي او کسبت فی ایمانها خیرا یا یو سړی خیر کار کوي په هغه وخت کې مخکې نه دی کړی وس کوي نو توبه التکه بیا خیر کار نشي کولای دا سده حدیث کې راځي چې کله انور د مغرب نه راوخیږي نو بیا به توبه نه قبليږي توبه دروازه وي بند شوه اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړل موږ لپاره عذاب درناک یا ایو الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها اتم حکم ذکر کوي چې زنانه هغه په میراث کې ماخلی زور کوي پاغي باندې زیاته کوي دام کوي یا ایو الذین آمنوا اے مومنان لا یحل لكم جائز نه استاذ د پاران ترثوا النساء کرها چې تاسو میراث کې اخلی زنانه په زور باندې زور کوي کرهن تکرهون کرهن وای زور کوي تاسو پاغي باندې زور کول ولا تعذلوهن اممن کوي دی لا تمسكوهن مې منا کوي چې ضرور کوي دی لا لتذهبوا د پاره دی چې تاسو واخلې وی بازي ماته تمون بازي داغنه چې ورکړي تاسو دی لا الا یاتین وی فاحشه مبینه مگر دا چې اغرات للو کې فاش کار باندې فاش کارا نشوز دے اعراض دے وعاشرون بالمعروف او جون تیروي د دې سره په خپل طریقې باندې فین کریتمون ک تاسو بدګنی د دین یو خصلت فاسان تکرو شیان نو ډیر پیره داس کیږي چې بد بغنی تاسو یو خصلت وی جعل الله فی خیرن کثیر او الله په خو دې خیر ډیر نور خیرونه په الله خو دې نیو خبره ده دلته کې چې مې تنگوي ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما تیتموهن خذ کونډه شوی ده نو دی تنگئی دې د پاره چې دې سره چې کم مال له مہر دې اغرا کی یا د دې چې کم خاون په مال کې کم حصہ رسی دا پری دی نو دې د پاره تنگئی
نو الله وی داسې مه کوئ د ښځو حصې دي هغه حصې ورکوئ کونډې مه تنګوئ. دویمه دا ده چې خپلې زنانه بعضې خلک تنګوي دې دپاره چې دا ما سره خوله وکړي دا مهر راکړي څومره مهر چې ما دې له ورکړلی دا راکړي او ځان آزاد کړي او زه طلاق ول ورکړم او ځي. الله وایي داسې مه کوئ. بعضې وخت کې د زنانو سره مسلې راشي نو ژوند ورسره تېروئ په ښکلې طریقې باندې. کله کله به داسې یې یوه ښځه به هغې کې به یو خصلت بدي لیکن نور خصلتونه پکې ښی اولاد به پکې اخلاق خراب دي خبره راګرځئ لیکن هلته کې اولاد دی نو چې اولاد شتي نو ته ورسره هم ګزاره کوه ولې چې دا دې له طلاق ورکړې او دا ځي نو د اولاد سره بیا ته څه کوې تا ته مشکلات جوړېږي. وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج او که تاسو اراده کوئ چې یوې ښځې له زه طلاق ورکم او بله په نکاح باندې واخلم نو وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج او که اراده کوئ تاسو د بدلولو د یوې زنانه په ځای د بلې زنانه باندې یعنی یوې زنانه هغه طلاق کوي او د بلې سره نکاح وکوي وآتیتم احداهن قنطارا ورکړي تاسو د یوې د دې زنانو نه غټه خزانه په مهر کې ورکړله نو فلا تاخذوا منه شیئا نو ما اخلئ د هغې نه هېڅ شی ترې مه اخلئ. اتاخذونه بهتانا و اسما مبینا آیا اخلئ تاسو د هغې نه دا مهر اخلئ په باطله طریقه په بهتان باندې په ظلم باندې زیاتی باندې و اسما مبینا په ګناه ښکاره باندې. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دور کې یو آرډیننس جاری کو لا تغالو فی الصدقات اوس په مهرونو کې به زیاتوالی نه کوئ زیات مهر به نه ږدئ. یوه ښځې سوال جواب وکړو وی ستا ومنو که د الله ومنو داسې خلیفه اسلامي خلیفګان داسې خلک وو عام سړی دی هغه ته وایي او سړی هم نه دی ښځه ده وی ستا ومنو که د الله ومنو د الله حکم خدا دی. وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن قنطارا الله وایي چې ورکړي وله تاسو غټه خزانه او ته مهر به زیات نه ږدئ. عمر رضی الله تعالی عنہ وی کان وقافا عند کتاب الله دا الله کتاب چې ورته مخې ته راغی بس خبره به د هغه پاتې وه بیا نو هغه خپل آرډیننس واپس کو وروسته ورته چا وی تا د ښځې جواب نه شو کولی هغې ما له ښه جواب راته و دلایل را سره و لیکن که ویې مې نو د قرآن خلاف کې را خبر راتله نو د قرآن مقابل کې زه نه شم ودرېدی نو ځکه مې خبره نه کوله خپله خبره مې واپس کړه. وکیف تاخذونه تاسو به څنګه اخلئ د دې نه دا مهر وقد افضى بعضکم الی بعض حال دا دی چې رسېدل کړي بعض تاسو نه بعض ته په حق د زوجیت باندې واخذنا منکم میثاقا غلیظا واغستې دی هغې ستاسو نه په دې باندې مضبوط لوز اغستې تا وی او ما په دومره مهر باندې دا قبوله کړي دا دا مضبوط لوز وکنه. نه هم حکم ذکر کوي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم څه دی ادب دی د مشرانو چې ورسره نکاح کړلی نو ته ورسره مه کوه نو په هغې کې دا حرام دي د پلار چې ورسره نکاح کړلی نو څه ده خو ستا مور شوه که نه یا خپله مور ده یا میرنۍ مور ده د هغې دواړو سره نکاح نه کېږي. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او نکاح مه کوئ دا چا سره چې نکاح ورسره کړی ستاسو پلارانو پلار ورسره نکاح کړلی نیکه ورسره کړلی ډر نیکه ورسره کړلی ور نیکه ورسره کړلی هر چا چې ورسره نکاح کړلی نو تو سره نکاح نشي کولی. من النساء د زنانو الا ما قد سلف لیکن هغه چې کوم مخکې تیر شوي دي مطلب دا که چا میرنۍ مور سره نکاح کړلی او حکم دا راغی نو وسې پرېږدئ. دویمه خبره ده الا ما قد سلف رستو د هغې نه چې کوم مخکې تیر شوي دي مخکې چې چا کړی خبره خلاصه شوې ده مړه شوي دي خبره خلاصه شوې ده نو د هغې خو څه نه کېږي. او که وس د چا په نکاح کې دغسې یي نو وس یې پرېږدئ وس به آزاد کې پرېږدئ وس به جدا شئ. انه کان فاحشه یقینا دا خبره غټه د فحش ده قبیحه خبره ده و مقتا غوسه کوونکي د الله لره وساء سبیلا او ډېره بده لار ده. یو ته وایي فحش وایي چې عقل یې بد ګڼي او مقتن هغه دی چې الله غوسه کوي. ساء
دا بد عادت تے ساء سبیل بد لار دا حرمت علیکم امہاتکم محرمات ذکر کئی چا سره نکاح کول حرام دی حرمت علیکم امہاتکم حرام کریشی دی پتا سو معنی میان دستاسو میان دو کے نیا او دن ورپسے برا باندے مور دا د مور مور ورپسے داغے مور ورپسے داغے مور یا پلار دے د پلار مور نیا نو جدات تی دوار تا منگا نیاگانی دوار تا وایو یو نیا دا کبلا نیا دا ورپسے نیا دا ورپسے نیا دا سمر چی دی دا ټول حرام دی و بناتکم او لونستاسو لون دی دا او لونو اولاد دیں نوسی کڑوسی دا لور دا طرفنا دا ټول حرام دی دارنگی دسوی طرفنا حرام دی واخواتکم او ستاسو خیان دیں خیان دی نو دا خور لور دا خورزه دا آگے تذکر رست رازی واماتکم او تروران استاسو د پلار د طرفنا وخالاتکم او تروران استاسو د مور د طرفنا دارنگی ستا ترور سوک دا د پلار خور دا یا د مور خور دا نو دا حرام دی نو ورپسې هغه ته لوګړې بره لاړ شه نو د نیکه خور دا او د نیا خور دا ناغم حرام دی ور نیکه ده ډر نیکه ده داغي خویان دی ناغم ناجائز دی داغی سرم نکاح نه کیږي و بنات الاخی او د ورېرې سره د رور اولاد ورېرا او داغی اولاد بیا داغی اولاد داغی سرم نکیږي و بنات الاخت او خورزه دا د خورزه اولاد ده داغی اولاد ده داغی سرم نکیږي و امهاتکم اللاتی ارزانکم و میان دستاسو اج تاسو له پي درکړلی پيو باندې من خبره کړو چې پي ورکړي زمونږ احناف وی ونیم کال کې دنه نور وی 2 کالو کې دنه زمون خبره هغه پر ذات هغه په احتیاط باندې بنا ده چې 2 کالو کې نه بلکې که د 2 کالو کې هم په خړللی نو دا بستا رضائی مور حسابيږي و امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاعات او خیان استاسو د رضاعت خور دا ناغم استاس او دغه پي خړللی په دغه وخت کې تا پي خړللی دی خزي په 2 کالو کې دنه او هغه هم پي خړللی دانه استاس سره یو ځای خړللی استاس نه دغه خزي پي خړللی نو داستا خور دا استاس سره خړللی که بل سره خړللی وینا ما سره خو پي نه دی خو زما د رور سره پي خړللی نو استاد رور سره خړللی که بل چا سره خړللی خو چې تا تیم خړللی یا استاد مور خړللی نو دا ستاره ځای خور دا و امهات نسائکم او تاسو خواخیانی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم او پرکټی تاسو هغه چې تاسو په غیږو کې دی عادتن قید اتفاقی دی عادتی دی من نسائکم تاسو زنانونا اللاتی دخلتم بهن هغه چې تاسو یو ځای شهید هغه سره یو خزدا او داغه سره صرف نکاح وشو داغه سره پرکټی راغلوا داغه مخ ته چې تواده کړو داغه سره لور راغلا نو د نکاح کول نه رستو نکاح شوه ده ملاویدل نه دی شوی او طلاق ولا ورکو نو د لور سره نکاح د کولای شي لیکن کله خزي سره د میلاو شو نو بیا داغه د لور سره بیا د نکاح نشي کولای نو وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن هغه زنانا چې تاسو میلاو شوی داغه اسراف فلم تکونو دخلتم بهن که تاسو نه میلاو شوی داغه اسراف فلا جناح علیکم نشته ګناه تاسو باندې کله چې تاسو هغه جدا کړه او داغه سره داغه د لور سره نکاح کینو کولای شي وحلائل ابنائکم او حلائل ابنائکم منکوحات تاسو د زامنو یعنی انګیان دي انگیان دی ستاسو احرام دی الذین من اصلابکم اغا انگیان دی اغا زامن من اصلابکم چی اغا ستاسو خپل زامنی احتراز دی دا متبنانا متبنا کیسلی تاو تاوی تزما زوی نو پاسی پخلی وینا باندې اغا زوی کی گی نا نکد آغا خزی او آغا ولا طلاق ورکی یا آغا مرشی او دا آغا خز پاتی شی نو تو سر نکاح کولی شی لیکن که خپل زوی دی نو د خپل زوی د خزی سره نکاح نه کیږي وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف او دام حرام دی دام ناجائز دی چې تاسو جمع کوئ
د دوو خویندو په منځ کې په یو نکاح کې الا ما قصرب لیکن هغه چې کوم مخکې تیر شي دي که مخکې تیر شي دي څه شوي دي خبره خلاصه شوي ختمه ده او که اوس ژوندي نو په دې وخت کې هغه به جداوالی اختیاروي وان تجمعوا بین الاختین دوه خویندې په یو نکاح کې نه یو ځای کېږي دغسې ترور او خورزا ترور او ریرا دا هم په یو نکاح کې په یو ځای کې نه جمع کېږي چې کله دغه دواړه دي دا دواړه دې کې یو نارینه فرض کې یو زنانه فرض کې او د دې د یو بل سره نکاح نه کېږي نو دا په یو نکاح کې یو ځای کېږي هم نه لکه ترور شوه او خورزه شوه یا ترور شوه او ریره شوه نو دا په یو نکاح کې په یو وخت کې نه نشي جمع کولی که طلاق ورکړی شو عدت یې تیر شي نو الله سره بیا نکاح کولی شي که یو لکه څنګه چې یوه خور ده دوه خویندې په یو نکاح کې نه یو ځای کېږي یوه خور ده هغه مړه شوه یو خبره خلاصه شوه یا خور ده هغې له دې طلاق ورکه اوس د هغې خور سره ته نکاح کول غواړې نو څو پورې چې عدت کې د دغه ښځه د هغې خور نو تو سره نکاح نشي کولی عدت یې ختم شي نو الله د هغې د خور سره ته بیا نکاح کولی شي دغسې ترور او ریرا ترور او خورزه هغې کې هم دغه مسلې دي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم والمحصنات من النساء او هغه پاک دامنې شادي شده د زنانونه دا هم ستاسو دپاره ناروا دي د هغې سره نکاح کول حرام دي یو نکاح بل ځای کې شتي او تو سره نکاح کې دا نکاحونه کېږي والمحصنات من النساء دلته کې دي محسنات کله پاک دامنو ته وایي او کله شادي شده ته وایي والمحسنات من النساء هغه شادي شده چې خاوندان موجود دي ذوات الازواج من النساء الا ما ملکت ایمانکم مگر چې مالکان ستاسو خلاصونه کتاب الله علیکم دا حکم دی د الله طرف نه مقرر په تاسو باندې وحل لكم ما وراء ذلکم او جایز کړی شي دي ستاسو لپاره علاوه د دینه ان تبتغوا باموالکم دا چې طلب کوئ تاسو په خپل مالونو باندې یعنی مہر به ورکوئ مخکې موږ ویلو بغیر د مہر نه نکاح نه کېږي چې مہر منفي کې نو نکاح نه کېږي بغیر د ذکر د مہر نه نکاح کېږي هغې کې بیا مہر مثلی وغیرہ لازمیږي محسنین یہ به نکاح کون کی غیر مصافحین نه به بدکاری کون کی فمستمتعتم به نو کله چې تاسو فایده واغستا په دغه مال سره د هغې نه د دغې زنانو نه نفعاتوهن نو ورکوئ هغې له مهرونه د هغې فریضتا مقرر ولا جناح علیکم او نشته ګناه تاسو باندې فیما تراضیتم به من بعد الفریضه هغه چې رضامند شئ تاسو په هغې باندې رستو د مقررتیا نه رستو تاسو د مہر په باره کې د یو بل سره رضامند شوئ یعنی ښځې تا ته خپل میراث مہر پرېښو څومره پرېږدي لږ پرېږدي که ټول پرېږدي تا ته پرېښودی شي مقرر شوی دی اوس یې ته معاف کوي معاف دي کي او یا دا ده چې مہر تا مقرر کړلی او ته مخامخ شوې یو بل سره کېناستی او تا ولا په ګفټ کې نور هم ورکړه دا هم ستا شو نو من بعد لا جناح علیکم تاسو باندې ګناه نشته ته ول هم ورکولی شي هغې تا هم درکولی شي ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پوهه حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولا نه سوچ طاقت نه لري ستاسو نه د نکاح کولو طاقت نه لري مال وسره نشتی قدرت مالی وسره نشتی عین کې حال محسنات المؤمنات چې نکاح کې هغه د پاک دامنو غیر شادي شدو مؤمنانو ښځو سره فمما ملکت ایمانکم نو جایز استاسو د پاره هغه چې مالکان دي استاسو خلاصونه من فتياتکم المؤمنات د وینځو استاسو مؤمنونه مؤمنې وینځې دي د هغې سره ته نکاح کول غواړې نکاح ورسره کولی شي نو مهر به ورکې نور نان نفقه وغیره خرچه هغه مالک برداشت کوي آقا به برداشت کوي والله عالم بإيمانكم الله خپويږي استاسو په درجو د ایمان استاسو بعضکم من بعض استاسو د جنس بعضونه دي فنکحون باذن عليهن نو نکاح کوي د دې زنانو سره د دې وینځو سره په اجازت د آقا مولا د دی باندې واتوهن اجرهن ورکوي غیله مهرون داغي بالمعروف د عرف مناسب محسنات دا په بدل د نکاح کې چې بتاسو نکاح کوونکی غیر مصافحات نه به ښکارا بدکاری کوونکی ولا متخذات اخدان او نه به پټ یارانې ساتونکی فیضا حسن نو کله چې دا نکاح وکړی شو دا ښځه پاک دامنه شوه وینځه پاک دامنه شوه دا شادي شده شوه
فإن آتينا بفاحشة نو کوسرات لرکو ففاحش باندې بدکاری باندې فعلیهن نصف ما المحصنات من العذاب نو پدې باندې نیمه ده د هغه نه چې په آزادو ښځو باندې د سزاګانو نه د حد نه. نو حد د آزادو ښځو یو خو شادي شده دي د هغې دپاره خو سنګسار دی نو په هغې کې خو نیم کېږي نه. نو چې کله آزاده ښځه ده او هغه غیر شادي شده ده او هغې بدکاري وکړه نو د هغې دپاره سل دوری دي. لکه رستو برازی صورت نور کی برازی او وحی داغی نا هر یو سل دوری وی فضربوهن کل واحد منهم 100 جلد وی نو سل دوری وحی نو سل دوری دا با وحالکی کی آزاد خزا غیر شادی شده نو وس دا نو دا که شادی شده دا او که غیر شادی شده دا نو دې سره پکې دغه لوګو ډې کمې پکې ده نو دې لپاره به نیمه سزای. ولې د دې نور سیزونه هم نیم دي. طلاقي نو هغه هم کم دي. طلاق 3 دي نور نو دې لپاره کم دي نو یو نیم خو کېږي نه نو 2 دي. عدت دی نو هغه عدت هم د دې لپاره نیم دی نو چې کم ځای کې نیم نه کېږي نو نیم هغه به بیا 2 دارنګې نور سیزونه دي داغي بعضې خبرې راځي نیم راځي نو چې نیم نه کېږي نو هغه بیا هغه کم چې نیمیږي نو هغه به پوره کېږي نو یو سره نیم راځي نو 2 کېږي به. ذالک لمن خشی اللعنة منکم دا چا دپاره چې یریږي د بدکارۍ ستاسو نه د مشقت ستاسو نه. العنت ویل کېږي دې ته چې سړي ته تکلیف میلاو شي مشقت کثیرۍ. لکه یو سړی د هغه لاس مات شو لاس پیون شو نو هغه وران پیون شی دی نو بیا وله مات کی نو دې ته غټ مشقت میلاویږي تکلیف ورته میلاویږي. وان تصبروا که تاسو صبر کوئ خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره والله غفور رحیم الله دی بخونکی مهربان. وان تصبروا خیر لکم مطلب دا چې د وینځو سره نکاح نه کوي نو دا غوره ده. صبر وکړي نو صبر ښه دی. حدیث کې راځي چې نکاح نشي کولای نو روجې نیسا. من لم یستطع علیه بالصوم څوک چې طاقت د نکاح نه لري نو هغه روجې نیسي. نو چې د وینځو سره نکاح کوي نو د هغې خبره به سره راوځي غلامان به زیاتېږي وینځې به زیاتېږي. ولې کم چې اولاد د وینځو نه کېږي نو هغه به بیا وینځې او غلامانی نو وینځې او غلامان ولې زیاته شریعت دا وایي کمې کوي ځای په ځای باندې وایي ازادي کوي. دا کار دی وکړو وینځ آزاد غلام آزاد کا دا کار دی وکړو غلام آزاد کا دا وشو غلام آزاد کو ځای په ځای وایي غلام آزاد کوي. هغه د کتابت ورسره وکړي. یرید الله لیبین لکم بیانوي الله تاسو ته غواړي الله چې بیان کړي تاسو ته تفصیل د احکامو ویهدیکم او روان کړي تاسو واضح کړي تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې دا کسان چې تاسو نه مخکې وي توبه علیکم مهرباني وکړي تاسو باندې والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا. والله یرید ان یتوب علیکم غواړي الله چې اسانتیا راولي په تاسو باندې مهرباني وکړي په تاسو. ویرید الذین یتبعون الشهوات او غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو. څوک دي؟ یهودیان دي نصرانیان دي فاسقان دي هر متبع د باطل هغه دا غواړي ان تمیلو میل نازیما چې کاږه دي شي تاسو د لارې نه پکه کېدو ډېرو سره هغه غواړي په تاسو کې فحاشي عریاني بحیایي. یرید الله ان یخفف عنکم غواړي الله چې اسانتیا راولي په تاسو باندې. خلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزور ہے. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے مومنان یو لسم حکم اے مومنانو لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو خپل مالنا په خپل مابین کې په باطله طریقه الا ان تكون تجارتا لیکن دا چی معاملہ د تجارت ان تنازم منکم پر رضامندیا تاسو باندې ولا تقتلوا انفسکم موج نه یو بل موج نه په مال باندې یو بل موج نه اسیم یو بل موج نه مال په باطله طریقې چې خوري تجارت نه کې نو دا سیده تباہی خوري دا. ان الله کان بكم رحیم یقین الله دې پتا زما مهربان. و من يفعل ذلك عدوانا وظلما او سوچ کې تاسو نه دا کار په زیاتی باندې او په ظلم باندې کمی باندې زیاته کون کې دې کمه نقصان کون کې دې فسوف نسلی نار خامخا داخل بگو دل جهنم تا. وکان ذلك الله یسیر او دا کار دې په الله باندې آسان. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون
که تاسو ډډه کوئ د غټو ګناهونو هغه نه چې تاسو ته منع کړی شوي نو کفر عنکم سیئاتکم نو لرې وکړو ستاسو نه مصیبتونه ستاسو وندخلکم مدخلا کریما او داخل وکړو تاسو ځای داخلېدو ښایسته وته ښایسته ځای ته به یو داخل کم دلته کې وایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون یو کبیره ده یو صغیره ده غټ ګناهونه نه ځان ساتي نو غټو ګناهونو کې هغه راځي د یتیم مال خوراک ظلم په زنانو باندې دا غټ ګناهونه دي یا دا چې په دې صورت کې چې کم ذکر کړی شي دي هغه دي کم نه چې منع کړی شي ده بعضې وایي کبایر څه ته وایي نو بعضې وایي کبایر دې ته وایي چې الله ته منع کړي بعضې وایي کبایر دې ته وایي هر هغه ګناه چې نسبت الله ته کېږي د الله مخالفت ته کېږي بیا بل تعریف کوي هر هغه ګناه چې په هغې کې د الله د یره سړي نه ورکه شي نو دا د کبیره وایي بعضې وایي لا صغیرته مال اصرار ولا کبیرته مال استغفار وایي صغیره نه پاتې کېږي د اصرار سره او کبیره نه پاتې کېږي د استغفار سره بعضې وایي چې حد مقرري نو هغې ته کبیره وایي او چې حد مقرر نه وي نو هغې ته صغیره وایي بعضې وایي قرآن منع کړي نو هغې ته کبیره وایي او چې قرآن کې ذکر نه وي نو هغې ته صغیره وایي بعضې خلکو شمار کړلي څوک وایي اویا دي څوک وایي 900 دي چا ویلي 7 موبقات دي او چا ویلي 18 دي مختلف اقوال په دې کې دي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض او 12 حکم افسوس مکوئ حسد او بغض مکوئ یو بل سره کم څه چې چاله مقرر کړی شوي دي نو هغه ته حواله کوي ولا تتمنوا ما فضل الله به او ارمانونه مکوئ تمنا مکوئ په اسمان چې الله غوره والا ورکړی په هغې سره باعث تاسو نه په بعضې باندې للرجال نصیبون د نارینهو دپاره برخه د هغه نه چې دوی کم کسب کړی او د زنانو دپاره برخه د هغه نه چې دوی کم کسب کړلی حصې د میراث الله مقرر کړلی نو په دې کې ته حسد مکوه ضد مکوه بلکې الله چې څه مقرر کړلی په هغې باندې عمل وکړه واسألوا الله من فضله او غواړئ د الله نه فضل د الله یا د الله د فضل د وجې نه د الله نه غواړئ ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله دې په هر شي باندې پوهه ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان 14 حکم دی خبره مخکې وه کومه چا سره دې خبره کړې لوز کړی نو لوز پوره کوئ ولکل جعلنا موالیا د هر چا لپاره ګرځولي موږ وارثان دي موالی دي عصبه دي مما ترک الوالدان د هغه نه چې پرېښودي مور و پلار او رشته دارانو والذین عقدت ایمانکم کسان چې کلک شوی دی ورسره لوزونه ستاسو قسمونه ستاسو فاتوهم نصیبهم نو ورکوئ هغې له برخې د هغې ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله دې په هر شي باندې ګواه کم چې موالیان دي بعضې حالات داسې راځي او اگر چې په دې دور کې څوک داسې خبره نشتی بعضې خبرې راځي د میراث کې د وصیت نو کم چې وصیت کړی شی دی نو هغه وصیت هغه له ورکوي مخکې دور کې خبره به داسې وه د چا به څوک نه و که زه مړ شوم زما میراث به ستا که ته مړ شوې ستا میراث به زما او دلته کې د میراث حصې چې کله الله مقرر کړي نو هغې ته میلاویږي اوس میراث خوره هېڅوک نشتی بیت المال له به ورکولی کېږي چا سره لوز کړی شوی هغو له به ورکولی کېږي ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله دې په هر شي باندې ګواه الرجال قوامون علی النساء 14 حکم دا دی چې امیر البیت هغه به سړی رجال و قوامی هغه به حاکمی هغه به متکفلی هغه به منتظمی هغه به حاکمی الرجال قوامون علی النساء نارینه به قوامی نارینه به متکفلی دی به کفالت به دې زنانو کوي دا نه چې زنانو ته وایي زه ته به ګټې ماله به راوړې زه به خورم الرجال قوامون علی النساء نارینه دا به قوامی حاکمان وي په زنانو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض په دې وجه باندې چې الله غوره والا ورکړی بعض د دې نه په بعضې باندې وبما انفقوا من اموالهم په دې وجه باندې چې خرج به کوي دی د خپلو مالونو نه دا نه چې ښځې ته وایي ته به ځې ته به ګرځې ته به مال ګټې زه به خورم الله وایي نه بما انفقوا من اموالهم د خپلو مالونو نه به دی خرج کوي فالصالحات قانتات پس نیکې زنانه
هغه دي چې هغه تابعداري کوونکي دي حافظاتن حفاظت کوونکي دي للغیب په وخت غایب والے خاون کې بما حفظ الله په سبب د دې چې حکم کړل الله دې ته د حفاظت نو سګي حفاظت بګي د مال او دولت د خاون دانګه داغه د عزت او د ابرو حفاظت بګي واللاتی تخافون نشوزون واغ زنانا چې هغه بدخوی دي نافرمان دي نو تاسو یریږئ د مخالفت داغینا فایزوهن نوازو نصیحتو کې هغې ته واهجروهن فی المضاجع ناول و توازو نصیحتو کا دویمه خبره دا ده چې بیا ډډه وکړه خو فی المضاجع په بسترو کې بسترې ته جدا کا هغه په یو ګوټ کې ده نو ته بل ګوټ ته لاړ شه دارنګه که بستره یوه ده کټ یو دی شا کوه ته اچا پکې نور خبرې هم کړلی نه دي خو واهجروهن فی المضاجع واضربوهن او درېمه خبره ده چې بیا یې ووهئ خو وهل به بیا داسي چې هغه مخ به وله نه وهې سر به وله نه وهې خېټه به وله نه وهې نازک اندامونه دا به نه وهې دارنګې ګزار چې ورکوې نو داسې ګزار به نه ورکوې چې هغه ضرب مبرهن ورته وایي هغسې نه چې ګزار دې ورکړه ښځه دلته کې ولاړه ده هغسې ته څو تندکونه یې وخواړه هغسې کې پرېوته په څو طریقې باندې هغه رغړېده هغسې کې ولوېده نو دغسې نه وضربوهن د وهلو د هغې ځان په لاس باندې به وهې په نرمه نرمه کې ووه خو سپېړه چې ورکوې نو هغه به داسې چې تغمه پې نه ودرئ ښه نو کله چې ته معمولي غوندې یو سپېړه ورکې زنانۍ نو هغه په دغه باندې هم پوهېږي اولنۍ خبره باندې هم پوهېږي فایزوهن واز و نصیحت ورته وکړه واز و نصیحت باندې ونه شوه نو ډډه تې وکړه په بسترو کې ته سره یو ورځ تې وران وکړه هلته کې بستره تې جدا کا کټ تې جدا کا نو هغه به پوه شي خبره به روغې ته راشي فإن أطعنکم که هغې ستاسو خبره ومنله فلا تبغوا علیهن سبیلا نو مه طلب کوئ په هغې باندې بله لار څه بله لار د جدایۍ د طلاق ان الله کان علیا کبیره یقینا الله دې اوچت لوی وإن خفتم شقاق بینهما بل حکم خطاب اولیاء ته د صلح مصالحت د روغه کوي د یو بل په مابین کې نو وإن خفتم شقاق بینهما که یریږئ تاسو د خلاف د دواړو نه فبعثوا حکما من اهله نو ولېږئ یو حکم د اهل د سړي نه وحکم من اهلها او یو حکم فیصله کوونکی د اهل د ښځې نه یریدا اصلاحا که غواړي دا دواړه حکمین جوړ جاړی یوفق الله بینهما نو الله به توفیق پیدا کی په منځ د دواړو کې الله به جوړ جاړی پیدا کی جوړ براولي ان الله کان علیم خبیر یقینا الله دې پوه خبردار بعضې خلک داسې چې هغه جوړ جاړی غواړي نه لاړ شي او هغه ځان له خبرې نورې ورانې وکړي خبره ښه ورانه کړي او بعضې خلک په نورو ځایونو کې د حکومت سره کله خبرې دی لاړ شي دی وایي زه به خبره وکړم ستا لپاره نه چې لاړ شي نو خبره ښه ورانه وکړي دغسې مخکې حالات چې کوم تېر شي دي په هغه کې دا بعضې خلک به د فوج سره ملاوېدی شو فوج ته پته نه وه نو دوی به خبره تاسو نه شئ کولی زه به وکړم خلک به رالو هلته به یې کېنول وایي زه خبره کوم نو دا ټول خلک راغلي په دې خلاف کې چې دا سړی ستاسو سره دی دا راپرې نه دی خبره به یې ورانه وکړه هلته کې څه ورځې تېرې شوې سړی وزګار نه و خلک رالو د مشرانو د فوج سره میلاو شو هغې ویل که په دې سړي باندې خو څه شتی نه تاسو ولې دا کړلی وایي موږ هم دقه وایو چې ده باندې څه شتی نه نو تاسو بیا یې ولې نه او تاسو راځئ د ده په خلاف کې هغوی موږ خو نه یو راغلي موږ خو راغلي یو چې دی آزاد کوي را پرېږدئ هغه وایي موږ ته خو خان صاحب داسې وی چې دا سړی مجرم دی او دی دغسې دی او داسې دی او دی چې را پرې نه دی چې تا خبره ورانه کي ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها حکمین ولېږئ نو هغه فیصله کوي خو دا شرط پکې دی چې هغه غواړي جوړ جاړی غواړي نو الله به توفیق ورکړي او چې جوړ جاړی نه غواړي دغسې د دوو په منځ کې جوړ جاړی څوک غواړي جوړ جاړی پیدا شي جوړ جاړی نه غواړي نه کېږي بیا واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا شپاړسم حکم دا دی امتثال د احکامو د الله مسله د توحید
وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او بندگی کوئ د الله او شریک مجوړوئ د الله سره هیڅ وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوئ احسنوا بالوالدین احسانا وبذل القربى رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره والجار ذل القربى او د گاونډیانو سره هغه گاونډیان چې هغه رشتہ داري والی والجار الجنوبی او هغه گاونډیان چې هغه اړخ والا نږدې دي رشتہ داري کې دي یا هغه ستاته دروازه نږدې ده حدیث کې راتلو اقرب الیک بابا وی وصاحب بالجنب او ملګری د ډډې ملګری د اړخ د ملګری د ډډې یو سړی سفر کوي سړی روان دی سړی سره په خوا کې ناشته هغه ملګری دی یو ملګری د ډډې خزم ده خزه د خاون سره خاون د خزې سره دا د ډډې ملګری دي نو د دې سره هم ښېګړه وکړي وابن السبیل او مسافر دی مسافر سره خو کا وما ملکت ایمانکما چې مالکان دي ستاسو خلاسونه ستاسو لاسونه مالکان دي هغې سره خو کا نو یو وینځي دي غلامان دي او بل ستا څاروي دي نور زنده سر دي ستا په اختیار کې ستا په لاس کې دي نو د هغې سره هم خو کا زیاتی به مه کوه ظلم به پرې نه کوې مرغۍ دي ناغه ځان سره ساتلی په پنجره کې نو د پنجرې نه علاوه داسې نه چې نور ظلمونه پرې وکړي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله نه خوښوي هغه څوک چې هغه مختال ځان لوی ګڼونکی دی په بل مختال تکبر کوونکی دی فخورا لوی بیانونکی دی په خلکو باندې زما لوی بیانوي تاسو وي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل دا کسان دي چې بخل کوي او حکم کوي خلکو ته د بخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي دي هغه څه چې الله ورکړي دي د خپل فضل نه واتنا للکافرین عذاب مهینا او تیار کړی موږ د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې سورۃ منافقون کې امراضی دا خبره يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وم آیات کې راضی التا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس هغه کسان چې خرج کوي خپل مال د لپاره د خودنې د خلکو رئاء الناس مرائین الناس خلق ته خودنه کوي ریا کوي شهرت سمعت د پاره کوي ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان دراوړي په الله باندې پر ورځ آخرت باندې هم یکون شیطان له قرینان او د چا لپاره چې شیطان شو دوست فساد سبیل قرینان دا شو ډیر بد دوست دا ډیر بد ملګری دی ښا سورۃ زخرف کې سلور شپږ دیرشم کې وتم وای نو سلطو شیطان فهو له قرین وای نو قیس له شیطانا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر څنګه بخوي یا څه نقصان د دې کچره دی ایمان راوړې په الله باندې پر د آخرت باندې وانفقوا خرچ کړي دا غنا چې الله رزق ورکړي دی لو کان الله بكل بهم علیم او دی الله په دې باندې پوها ان الله لا یظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي پچا باندې په مقدار د ذره باندې وین تکس حسنتن کچری دا ذره نیکی یو ضعیفان الله زیاتی پس یاتول سره ویوتی من لدن اجر عظیم ورکی د خپل طرف نه اجر لوی فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا نو څنګه به حال د خلکو یا فکیف النجات څنګه به نجات د خلکو د پاره اذا جئنا من كل امه بشهید کله چې راولو منګه د هر یو ډلې نه د هر یو جماعت نه یو گواه وجئنا بك على هؤلاء شهیدا او د راولو تا په دی باندې گواه من کل امتین د هر جماعتنا د هر امتنا گواهان برازی وجینا بک علی هؤلاء شهیدا اور ابو لتا پدی باندې گواه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تبی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما تبی ما ته قرآن ہوا هغه وی ما وتبی چې پتا باندې قرآن نازل شه د زتا ته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم احب ان اسمع ویسنا خوما چې د بل نواورم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خدای د قران کریم په استادانو کیو د نوم قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو قران از د کوي د دنه از د کوي ابن مسعود نا ابی ابن کعب نا دارنګه نور صحابو داغین از د کوي نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما شروع کړه نو سورۃ النساء می شروع کو نو کله چې دې تر اور رسیدم دایات می وې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسدا پوره ده ما چې سر چت کو او می کته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو فیضا عیناه تزریفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګونه اوخ کې بيدې
جړلې او دای وي واقول کما قال الاخ الصالح زبم هغه خبره کوم کم چې زما نیک رور عیسی علیہ السلام کوم خبره کوي ابز کوم هغه ویلو سورۃ النساء سورۃ مائده کې برازي وكنت شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم نزبم دا خبره کوم یو خبره دا دویمه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه مخکې مونږ ویلو چې نوح علیہ السلام باندې قوم به خبر وکي چې د موږ ته مثلا در رسولي نوح علیہ السلام به دا امت په گواهی کې پیش کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په هغې باندې صفایي وکي چې او زما دا امت چې سوی نو دا رښتیا وي. دا آیات ته پدې کې ابن کثیر هغه رد کوي په هغه خبره باندې چې په هغې کې وایي اعمال پیش کیږي اعمال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیش کیږي په هغې روایت باندې رد کوي. تفسیر قرطبی لیکل دی نو ابن کثیر په هغې باندې رد کوي او په دې کې انقطاع ده لا یصح الاستدلال به په هغې باندې استدلال صحیح نه دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم برزخ کې دی او الله رب العزت د خپل پیغمبر خفه کول نه غواړي ولې که زما او ستا اعمال ورته پیش شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما او ستا په اعمالو باندې خوشحالېږي نه خفه کېږي به نو الله رب العزت قرآن کریم کې د عامو اولیاء کرامو مبارک وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خفه کېږي به نه غم حزن و پې نه نو چې کله زما او ستا د دې ګناهونو دا ټول لست پیش کولی کېږي پیغمبر ته نو هغه به خفه کېږي نو الله خفه کوي نه. نو ابن کثیر هغه رد کوي په دې باندې اعمال د پیش کېدو خبره دا د شیعګانو عقیده ده. یومئذ یود الذین کفروا په هغه ورځ باندې چې غواړي به هغه کسان چې کفر یې کړی وه سور رسول او نافرماني کړله د رسول لو تسوا بهم الارض کاش چې برابر شوې په دې باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولی د الله نه څه خبره څه خبره به پټولی نه شي. لو تسوا بهم الارض سورۃ النبا کې وایي آخري 40 آیات کې وایي ویقول کافر یا لیتنی کنت ترابا خاورې شوې خبره خلاصه شوې خبره به پټیږي نه هر څه به ښکارئ. سورۃ انعام کې هم وایي 30 آیات کې سورۃ حامیم مومن کې دا سورۃ مومن کې هلته کې هم وایي سلور او ییم کې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے مومنانو من نږدې کېږئ تاسو مانځه ته وانتم سکارا په داسې حال کې چې په نشه کیئ په بېخودۍ کیئ. بیداری پکار ده علم پکار دی طهارت پکار دی دا د مانځه د شرایطو نه دي حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهیږئ تاسو ما تقولون هغه چې وایئ تاسو ولا جنوبن او نه به په حالت د جنابت کې نه به نږدې کېږئ تاسو ځای د مانځه ته په هغه داسې حال کې چې تاسو ته ضرورت د غسل الا عابري سبیل مګر دا چې تاسو مسافر و تېرېدونکي د لارې حتی تغتسلوا تر دې پورې چې تاسو غسل وکئ. نو دا درې واړه خبرې دلته ذکر کړي حتی انتم سکارا دا بېخودي نو د دې په مقابله کې راځي بیداری حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهیږئ په علم پکار دی ما چې سړی پوهیږي په خبره باندې ما تقولون ولا جنوبن طهارت پکار دی نو طهارت کله غټي کله وړوکې دا دواړو تذکره کیږي. وین کنتم مرضاو کې تاسو مریضان او علا سفر یا په حالت د سفر کې او جاهدم منکم من الغایت یا راتلل کړي یو تن ستاسو نه د بولو نه غایت ویل کېږي هغه ځای د قضای حاجت ښکته ځای خلک ښکته ځای ته لاړ شي هلته کې قضای حاجت وکړي دې لپاره چې خلک وینني. او لامستم النساء یا یو ځای شوي تاسو بیبیانو سره فلم تجدو ماء او نه مومئ اوبو فتیمموا صعیدا طیبا نو قص وکئ د مخ د ځمکې پاک فامسحوا بوجوهکم وایدیکم نو مسه کوئ په خپل مخونه په هغې باندې او خپل لاسونه ان الله کان عفوا غفورا یقینا الله دی عفو کوونکی بخونکی. سورۃ مائده کې بیا د تیمم نور خبر راځي علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب ایت خبر دا کسانو د حال نه چې ورکړل شوی د صحیح د کتاب یشترون الضلالة اخلی
گمراهی لرا ویریدون ان تضلوا السبیل او غواړي دي چې تاسو دې هم گمراه کی دني غلارنا والله اعلم بیاعدائکم الله پویږي تاسو په دشمنانو باندې خپ واده الله ته معلوم دي تاسو دشمنان وکفا بالله ولی وکفا بالله نصيرا کافی دی الله دوست او کافی دی الله مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه دا کسانو چې یهودیت اختیار کړل يحرفون الكلم بدلی کلمو لرا تعویل کوي په کلمو کې عن مواضع داغه د خپل ذهنونو د خپل محل نه ويقولون ويدي سمعنا مغ واردو واسینا مغ را فرمانی وکړه یا خدا د سمعنا مغ واردو واسینا نه وي د دې هغه حال دا خي چې یو سری ته الکا دا کارو کا خا وبکم مطلب دا چې نه کوما واسما وی واورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی واورا غیر مسمعين شیدته ناوریدونکې شیدته ناوریدونکې مفسرین وی کن اصمن وی واسما واورا کون شي زمون خلکم دغه خبره کوي واورا کون شي وی یو خبره کوي مفسرین وی واسما کن میتن واورا مرشي زمون خلکم دغه وی مرشي واورا نو چې کله سره مرشي نو به اورینا واسما کن میتن دا د خلکو خبرې د يهوديانو وراینا ویلیم بیلسنتیم تاوی جب خپل په دی باندې وتانن فی الدین او تانه لګي بونه لګي په دین باندې و په دین کې ولو انهم قالو کجری دی خلکو دا سی ویل ونه څنګه بخوا سمعنا منګ واورید وا تانا منګ تابعداري وکړه واسما ویل او غیر مسمعين نه ویله ورنظرنا او انظرنا ویله راینا نه ویله لکان خیر لهم دا غره ود دي لپاره واقع برابرون کی ود دي الفاظ لرا ولکن لعنهم الله بكفرهم لیکن الله لعنت کړي په دې باندې په سود کفر دي فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نه راوړي دې مگر ډیر لګ ایمان راوړي لګ خلق ایمان راوړي او یا په ډیر لګو سيزونو ایمان راوړي یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو یا ایو الذین اوتوا الکتاب اے اهل کتابو آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم ایمان راوړي په اسمانه چې موږ نازل کړل تصدیق کوونکې دا اوس چې تاسو سره من قبل ان نتمس وجوهن مخکې د دینه چې وران بکو موږ مخونه فنرد علی ادبارهن واپس بکو دی پشان شاګانو کوبا دا پشان د شاګانو او نلانو یا بلانت کو په دې باندې کمالان نا صاحب سبت لګ څنګه چې موږ لعنت کړو په هفته ورځوالو باندې وکانه امر الله مفعولا او کار د الله دې کړی شوی یو دا ظاهری معنی من قبل ان نتمس وجوهن ظاهری معنی دا چې مخبول وران کو داسې به کو لکه سټو لکه څنګه چې سټ د دې ده فنرد علی ادمارها ونجعلها مثل القفاوي دوی مدادا من قبل ان نتمس وجوهن چې وران وکومغه مخونه د دې مطلب دا چې د دې جاه جلال به ختم کو دی بذلیلان کو او دریم دا کنایه دا د حرمان د هدایتنا من قبل ان نتمس وجوهن فنرد على ادبارها نو دی د هدایت نه ودی محروم کو او په ضلالت باندې په گمراهی باندې ودی کلک کو ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك یقینا الله نه بخي چې شرک شدا غسرا او بخنه کې دا چې علاوه د دین نه یحکته د دین نه د شرک نه حکته نور گناهونه دي الله غواړي معاف به کی شرک چرته نه معاف کوي دلته کې موي ورپسې یو سل شپاړسم کې تقریبا دغه آیات ته و ما یشرک بالله چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا اسم عظیما یقینا دو جوړ کو په الله باندې غټ ګناه بهتان یو تړو غټ ګناه ځان له جوړ کو نو دلته کې وي لا یغفر یشرک به بخنه نه کوي د شرک چرته نه بخي څنګه نه بخي بغیر د توبې نه بخي او چې کله توبه وباسي نو بخیه لکه سورۃ زمر کې بنازي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي 53 د سورۃ زمر کې راځي علم تر الى الذين يزكون انفسهم ایت خبر دا کسان د حال نه چې ستاینه کې د خپل ځان نو بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکي چاله چې غواړي ولای دمون فتیلا او ظلم بنکیږي پدی باندې په مقدار د تار د کجوري داړو کی دلته کې راضی فتیل د کجوري بمبتای بمبته په کې یو چونی پاره چون کې یو تار غوندګي پروتي هغه ته وي فتیل د دغه کجوره د دغه چون مقابل کې شا طرف ته معمولی وړو کې یو داغي
هغې ته نقیر وی. لاندې 53 آیات کې راځي لا یؤتون الناس نقیرا. او یو راځي قطمیر، د دې بمبتې چاپیره یو نری سپین پوستکی نری پټي د کجورې کم چې خوړی کېږي د هغې او د دې بمبتې په منځ کې یو نری پوستکی. بعضې په پیازو کې هم د یو پوستکی او د بل پوستکی په منځ کې نری یو پټي هغې ته هم ویلی کېږي قطمیر. اب هلته کې راځي بیا بیا وایو اوس ټیم نشته. انظر کیف یفترون علی الله الکذب، وګوره څنګه جوړی دا خلق په الله باندې دروغ. وکفا به اسم مبین، او کافی دی دا دروغ گناہ کارا. علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ایت خبر دا کسان د حال نه چورګل شوی د حصہ د کتاب. یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی ایمان لري په جبت باندې، په بوتانو باندې، په جادو په منترو باندې، په هر معبود باطل باندې، او طاغوت په شیطان باندې. ويقولون او دی وی للذین کفروا کسان مبارکی چې کفر کړل، هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، کافران مبارکی دی دا وی دا یهودیان دا داسې حرام توب کوي چې دا کافر دا خپ هدایت تی، دا هدایت والدی د ایمان والونا د لارې په اعتبار باندې دی خپ هدایت تی، په صحیح لار روان دي. دا دارنګه چاویل جبت او طاغوت، حیی ابن اخطب او کعب ابن اشرف هغې ته وایي. دارنګه جبت او طاغوت څوک وایي سحر او شیطان ته وایي، څوک وایي جبت او طاغوت کاهن او ساحر ته وایي. اولئک الذین لعنهم الله، دا کسان دي چې الله لعنت کړي په دې باندې، ومن یلعن الله، او چا باندې چې الله لعنت وکړي فلن تجد له نصیرا، نو بنو مې ته د هغه دپاره څوک مددګار. ام لهم نصیب من الملک، آیا شته دې دپاره برخه د بادشاهت نه، فیض الله یؤتون الناس نقیرا، په دغه وخت کې نه به ورکړی دی خلقو ته په مقدار د داغ د کجوري داړو کی. ام یحسدون الناس، بلکې دا خلق حسد کوي د خلقو سره. خلق سوق دي، پیغمبر دی، صحابه دي، مؤمنان دي. علامات آم الله من فضل، په اسمان چې الله ورکړي دی له خپل فضل نه. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت، نو یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام له شریعت ورکړو، کتاب ورکړو، حکمت ورکړو، رازونه ورکړو. واتیناهم ملک عظیم، ورکړو موږ هغې له قدرت لوی بادشاهي، لوی طاقت ول ورکړو، طاقت عمری. فمنهم من آمن به، نو بعض د خلکونه هغه دي چې ایمان راوړل په د باندې، او منهم من صد عنه، او بعض د دین هغه دي چې مخ واړو د دینه، د ابراهیم علیه السلام نه مخ واړو، د پیغمبر نه مخ واړو. وکفا بجهنم سعیرا، کافی دی جهنم د پاره د سوځولو. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کفر کړي به آیاتنا د هدایتونو، سوف نسلیم نارا، خامخا داخل وکړو دیلر جهنم ته. کلما نضجت جلودهم، کله چې سټکورې بشي سرمنی د دې سرمنی به اوس وځي او سکاره بشي، سړکورې بشي. نو بدلنام جلودن غیرها، نو بدلی بکو منگا تازه بکو د دې سرمنې غیر داغینا، لیذوقوا العذاب، دې پاره چې وسکي عذاب. ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله دې غالب حکمت والا. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل، سندخلهم جنات، خامخا داخل بکو دلر جنت ته، تجری من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې داغینا نهرونه، خالدین فیها ابدا، همیشه وي دې په دې کې همیشه. لهم فيها ازواج مطهره، د دې پاره په دې کې بیبیان پاکي ساتلې شوی. وندخلهم ظلا ظلیلا، او داخل بکو دیلرا سوري د همیشوالي ته، همیشه د پاره به سوري. حدیث کې راځي لا حر فيه ولا قر، نو پکې ګرمي او نو پکې یخنی، همیشه د پاره یو شان مناسب موسم به، مناسب حال به، ګرمي او پکې نه، یخنی او پکې نه. جنت ته، نو جنت د همیشه د پاره سوره، همیشه د پاره مزي. دې مې بس ورپسې بل حصہ شروع کیږي دویمه بیا بشي ان شاء الله.